دا تاریخ هیر دی چې په پخوا زمانه کې به کله زموږ د بلوڅانو مطلب یو سخته ورځ راغله دوی به کابل نه راولاړو پر پښتنو به سخته ورځ راغله دوی به کابل نه راولاړو نو اوس که چیرې دغه کابل زما او ستا مهمان نوازي نه وای کړې بېشکه ما او تا به د دې خلکو مهمان نوازي نه وای کړې چې هغو خلکو په سخته کې په تنګه کې زما او ستا خیال ساتلی دی ما او تا ولې دومره بې غیرته یو دومره بې ضمیره دومره بې شرمه دومره بې حیا دومره بې احساس یو چې ما او تا د دې خلکو څه کوو بې احترامي چې د هغه کوو او دا څومره ستړې خبره ده او څومره ګرانه خبره ده نن ورسه وګوره په دې ښار کې پر افغانیانو باندې پابندي لګېدلې ده کراچي ښار لره ورسه زنانې نیولې دي کشتې کشتې ماشومان یې نیولې دي هغه یې په جیل کې اچولي دي ظالمه تا خو ما ته یوه میاشت ټیم راکړی ولو یوه میاشت بعد به تا ول ګرفتاري شروع کېږي تا د یوې میاشتې مخکې زه ونیولمه اوس خو مسلمانان دي اوس خو کلمه ګو دي اوس خو زموږ همسایهګان دي اوس خو پښتانه دي چې د هندوانو ښځې بچیانې لا تا ته حق نشته چې په دغه اندازې ګرفتاره کړې په دغه اندازې په جیلو کې واچوې په دغه اندازه دې بې احترامي چې د هغه وکړي څنګه به یو سړی مسلمان یې څنګه به د یو وطن مقصد چې دی هغه لا اله الا الله وي بیا د لا اله الا الله والا سره په دغه سلوک چې دی هغه کېږي سبحان الله الله اکبر استغفر الله ما درته ویل هغه الله دی هغه قادر ذات دی لکه چې څنګه افغانان و دې ته مجبور کړو د بل په کور کې شپې تېروي په ذلت باندې دغسې به ما او تا مجبوره کړي د بل چا په کور کې به تر دې لا په ذلت باندې شپې چې دي هغه تېر کړو یو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړی د خپل عزت دپاره یو سړی د خپل خلاصون دپاره خپل سپین سرې مور یې را روانه کړې ده ولې دا ظلم نه دی دا خو مسلمانان دي کلمه ګو دي پښتانه دي همسایهګان دي په خدای دې مې قسم چې یهودو نصارا یې لا هم دا خبره نه ده جایزه چې څوک یې د چا سره وکړي